شروع کوم د الله د مبارک نامې نه چې ډېر بخونکي او مهربان ذات دی. سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. زه یم ستاسو ملګری سجار اسد. یو وارې بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو موجود یم مټه مغلخیل او مدرسه د مصباح الاسلام مټه مغلخیل. بیګا 3 بجې د شپې 3 بجې یو افسوسناک واقعه په دغه مدرسه کې مصباح الاسلام کې یو افسوسناک واقعه پیښه شوې ده. واقعه سوا دلته په مټه کې چونکې یوازې په مټه کې نه بلکې په ټول ضلع چارساده نه بلکې خیبر پښتونخوا کې د بجلی د لوډ شیډینګ یو غټه مسله ده. هر ځای کې دغه لوډ شیډینګ وي. دلته چې کوم دی د شپې 3 بجې بجلی راځي. بیګا هم د روټین مطابق بیګا د شپې 3 بجې بجلی راغلی وه او دې مدرسه کې چونکې د مختلفو علاقو نه طالبان دلته مقیم دي دیره دي د الله تعالی د دین د زده کړې دپاره هغه ماشومان چې هغه خپل هر څه د لوبو وخت هغه ټول د الله په دین کې تېروي، حدیث زده کوي، قرآن زده کوي او دغه زده کړې دپاره هغوی خپل مور پلار پرېښي دي، خپل کلی یې پرېښی دی، خپلې نرمې بسترې پرېښودي، خپل ښکلي کورونه یې پرېښو. دلته په دې مدرسه کې په دغه پوړونو باندې پراته وي او شپې تېروي. بیګا هم د روټین مطابق 3 بجې بجلی راغلی ده. دغه طالبان چې کوم په دې مدرسه کې د 100 کال وروسته دغه مدرسه روانه د دین خدمت کې په مټه مولخیل کې دا مدرسه دغه د دین دپاره هغوی دغه خلې ځلې کوي. د هغوی چې کوم خدمات تېره چانه پټ نه دي. په هغوی سره به هم تفصیلي خبرې کوو چې کوم د دې مدرسې مهتمم دی. خو بیګا دغه طالبان چونکې د ګرمۍ موسم دی بهر پراتو او په دغه کمره کې چې تاسو زما شاته دغه کمره کتلی شئ په دې کې د هغوی سامان پروت دي، د هغوی کتابونه، د هغوی کپړې، د هغوی بسترې، هر څه په دغه کمره کې پراتو. خو دغه بجلی سره چې هغه بجلی راغلی ده د تار د وجې نه په ټوله کمره کې اور لګېدلی چې له وجې یې څومره سامان و د هغوی بسترې وي، د هغوی کتابونو، د حدیث کتابونه سیپارې پکې پرتې وي، هغه ضعیفې شوي دي او هغه سوځېدلي دي، شهیدې شوي دي. هغې سره سره د هغوی هغه کپړې چې هغه ورځې پس هغه کپړې بدلوي، هغه کپړې خو هم سوځېدلي دي. هغې سره سره د هغوی د کتابونو کم بیګونه هغه هم سوځېدلي دي. دې سره سره چونکې ماشومان دغه ګلونه ماشومان د مختلفو سیمو سره تعلق ساتي نو مور پلار د خچې پته ورباندې چې ځکو ساړه ته څه کېږي خوراک مراک پې ځان لاړې یا ستا کتاب ته ضرورت وي، سیپارې ته ضرورت وي، د هغې ضرورت پوره کولو لپاره مور پلار هغوی له 100 روپۍ ورکړي. هغه 100 روپۍ دغه طالبان په دغه کپړو کې ساتي یا د کتابونو په دغه بیګونو کې ساتي. خو له بده مرغه هغه بیګونو کې هغه د هغوی چې کوم نغدې پیسې وي 100 روپۍ هغه هم سوځېدلي دي. نور تفصیل اخلو د دې مدرسې مهتمم مولانا مفتی عنایت الله شاه هاشمي صاحب، هغوی هم موږ سره دا ټیم موجود دي، د هغوی نور تفصیلات اخلو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اول خو زه ستاسو شکریه ادا کوم سجاد اسد صاحب چې تاسو په دې مشکل وخت کې دلته کې راغللی او موږ سره خپلې مرستې شریکې کړلې. الله یې تاسو له دې اجر درکړي او الله هم کامیاب کړه خپل مقاصدو کې. نور کله خو تقریبا چې د ټولو علاقې خلکو ته پته ده چې بجلي لوډ شیډینګ دلته کې ډېر زیات دي او هغه هر چاته پته ده. خو یو څو ورځې وشولې چې د شپې هم کله کله 3 بجې بجلي راځي. نو دارالعلوم مصباح الاسلام چې دا کوم طلبا دي دا خو دلته اوسېږي، کمره کې سامانونه پراتي، بیګونه پراتي، د دوی چې کوم د ضروریات دي هغه ټول پراتي. هغه بیګونو کې نقد رقوم وي. نو هغه بیګه 3 بجې چې بجلي راغلی ده نو هغه شوی دی، هغې سره اور اخیستلی شوی دی 3 بجې. نو بیا یو شانتې اور د کمرې د اندازې نه په تاسو ته پته لګي چې دا اور به د څونه اندازې و او څومره تیزی کې به و. هغې سره د دوی چې کوم سامانونه او کپړې دی کې یتیمان هم بعضې شته دي، د هغوی بیګونه هم سوي دي، یا بیګونو کې کپړې، تولیې، د هغوی چې کوم د ضرورت سامانونه او پیزارونه پراته پکې دغه کمره کې هغه سوي دي. ورسره دغه بیګونو کې د دوی د خرچې دپاره چې کومې دوی له مور پلار پیسې ورکړي دي دلته کې او هغې باندې بعضې وخت کې مازدیګر کې دوی دغه ځای کې چې ته څه واخلي دي دوکان کې چې د بسکټ شي یا اسکریم وغیره شي نو هغه پیسې نقد رقوم چې کوم هغه هم ټول سوي دي. بل د کمرې چې کوم فټنګ دی د بجلي هغه هم ټول سوي دی، ورسره د پکې نقصان شوی دی. نو دا ټول داسې شیدونه دي چې دا لکه د نقصان خبرې دي او طالبانو نقصان دی، د هغوی د سهولیاتو نقصان دی. اوس موږ په دې کې یو چې یاره داسې کمره هم برابر کړو، د دې چې کوم دغه شوی د مرمت یې دننه هغه هم وکړو، چونه سپیدي
د دوی د رهایش قابله جوړه کړو. دا کارپېټ سوی دی د دوی هغه بسترې مسترې به پته وي. نو دا ټول شیزونه داسې دي پکې بجلي سامان دا د ضرورت شیزونه دي او دا مدرسې ته پکار دي چې دا زر تر زره پوره شي. موږ کوشش کوو او الله دې وکړي چې پوره شي، انشاءالله پوره به شي. مخیر حضرات شته دي، هغوی به انشاءالله تعاون وکړي او ستاسو چې دا کوم کوشش دی انشاءالله دا به رنګ راوړي. ملګرو چونکې تاسو د مفتي عنایت الله شاه صاحب خبرې خو هم اورېدلې چې کمره دغه کمپیوټینګ دی هغه مکمل طور باندې هغه خراب شوی دی او په دې کې مطلب داسې و چې هغه کم کارپېټ و هغه هم مکمل طور باندې سوځېدلی دی. سره سره د هغوی چې کومې تیارې کپړې وې هغه هم سوځېدلي دي او هغې سره سره هغوی سره چې کوم نغدې پیسې وي چې د خپل ضرورت دپاره مور پلار هغوی له ورکړې وې راوړی وې ځان سره یې ساتلی هغه هم مکمل طور باندې هغه سوځېدلي دي. کم کتونکي دي، کم مینوال دي، کم ملګري دي، د ټولو په خدمت کې دغه درخواست دی چې چونکې دا د الله تعالی د کور او د الله تعالی د هغې ماشومانو خدمت دی چې کوم د دین د زده کړې دپاره هغوی خپل مور پلار پرېښودي دي، خپل کور یې پرېښودي او دلته راغلي د دین زده کړه کوي، قرآن زده کوي، حدیث زده کوي. نو ټولو ته د ټولو په خدمت کې دغه اپیل دی چې په دغه سخت وخت کې دوی سره ملګرتیا وکړي، خپل تاسو څومره خیرات وي، صدقه وي، زکات وي، هغه په دغه لړ کې چې کوم دی دوی سره دوی ته حواله کړي. د مفتي صاحب چې کوم ذاتي نمبر دی چې هغه ایزي پیس اکاونټ په هغې باندې هم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، هم تاسو سره موږ شریک کوو، هغوی سره رابطه کولی شئ، په خپله هم راتلی شئ، د مدرسې خلک هم په خپله باندې کتلی شئ او دا داسې یو صدقه چې صدقه جاریه ده. الله تعالی به تاسو له جزا درکړي.